دغه عظیم کتاب په حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو. داغی اولنې عالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دغه قرآن اولنې حافظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دغه قرآن اولنې قاری نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دغه قرآن اولنې مدرس او خودن کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دا صحابه کرامو ته ښودلی دی، بیا هغې خپلو شاګردانو ته ښودلی دی، او بیا دا سلسله داسې را روانه ده او انشاءالله دا به تر قیامته پورې روانه. دغه زبردست او ښکلې علاقه دا حضرت محترم صاحب نور الله مرقده او د هغه په ملګرو باندې منوره وه. انشاءالله د هغې نه وروستو د هغې چې کوم بچي دي، د هغې کوم شاګردان دي دې ګردو نوا کې او زموږ سره یې سبقونه ویلي دي، انشاءالله دا علاقه اوس په هغې باندې منوره ده او دا به که خیر یې هم دغه رنګې ښایسته وي. د قرآن خدمت به کېږي، د احادیثو خدمت به کېږي او دغه رنګې د قرآن د طالبانو خدمت به کېږي، د قرآن عالمانو خدمت به کېږي. دا سلسله به انشاءالله دغه رنګې روانوي. هغه مشران هغه که نن نشته، د هغې قایم مقام او د هغې بچي، د هغې ورېرونه، د هغې پسماندګان انشاءالله دا باقي پاتې دي. هغه مشران چې څنګه عقیدتمنو، د هغې یو محبتونو علماو سره، د هغې یو عقیدتونو علماو سره انشاءالله د هغې دا کشران، د هغې دا پسماندګان دا هم هغه شان د علماو سره محبت کوونکي دي، هغه شان د صلحاو سره محبت کوونکي دي، هغه شان د قرآن سره د هغې مینه ده، هغه شان د احادیث سره د هغې مینه ده. فرمایي دغه قرآن مقدسه د دې سره چې د چا نسبت دی دا برکتي دي. دغه قرآن مقدس سره د چا تربیت شوی دی دا برکتي دي. دغه قرآن سره تربیت د ابوبکر صدیق صاحب شوی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت دی چې د ټولو نه مخکې ایمان راوړه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاگردانو کې پاتش، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو کې پاتش. فرمائی او تمام مال و دولتی د الله د رسول او د الله د دین نه قربان یو ځلې جړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاوته وی ولی جاړي؟ وی جاړم په دې باندې کاش کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما دا مال خپل مال ګڼلی او داسې خرچ کولی لکه سړی چې خپل مال خرچه کوي، زه به خوشحاله وي. که زما نه غواړي زه ورکوم. فرمایي نو زما لاس به باندې او د پیغمبر علیه السلام لاس به لاندې. الید العلیا خیر من الید السفلا. دا باندې لاس دا غوره دی او لاندې لاس دا غوره نه دی. په دې کې بېادبي ده. دا فرمایي دا بېادبي زه نشم برداشت کولی. هغه شخصیت د دې وجې نه جاړي. یو ځل ولاړ دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل څنګه ولاړې، څه شی دې خوښ دی؟ وی د الله رسوله ستا مبارک مخ ته کتل مې خوښ دی، ستا مبارک مخ ته کتل مې خوښ دی. دویم زما مال وی ما ګټلی او تا باندې مې خرچه کولی. دا صورت ما ته ډېر محبوب دی. هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله مال ختم شو، یو ځل جماعت ته راغی، د ټاټ جامې اغوستې دي. هغه شخصیت چې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د هغه مرتبه د امت کې. فرمایي هغه د ټاټ په جامو کې راغی جماعت ته،
د بوجی کپڑی اغوستی کور کې سپاتی نش. فرمائی جبرائیل علیہ السلام راغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی دا اللہ رسولہ اللہ پاک ابو بکر صدیق سیب تا سلام ہوئی دا اللہ را طرف نا سلام راغے او تپوستے نا ہوکا دے حال کے تا دا اللہ نا خوشحالے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تنہ پہ جاڑاش اوی فرمائل او دا اللہ رسول ز خوشحالے دے حال کی زدہ اللہ نا خوشحالے. داغا شخصیت دے چھ داغا تربیت قرآن سر شویر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایاتوں کی راضی احادیثوں کی راضی فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ با قیامت کی راو بللیش بلکہ اللہ با پیغمبر علیہ السلام تو وہ استای امتی راو بلچی حساب تینا شروع. پیغمبر علیہ السلام با ابو بکر صدیق سیب تو وہ تراشا ستان حساب شروع شی آغا بوئی دا اللہ رسولہ ما زیادہ زندگی کفر کے تیرا کڑے اسلام کی میں کم وقت تیر کڑے نے نور کسان شتا اغیر او غوانا او سنجو زمان نیک اعمال کم شی او ناکار اعمال میں زیاد شی. دا اللہ رسول بل سوک راو بالا بیابا اللہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ستای امتی را پاسو چی صاحب کتاب تینا شروع شی. پیغمبر علیہ السلام با بیاو بکر صدیق سیب تو ہوئی ترا پاسا چستان صاحب کتاب شروع شی آگا با بیاو ضرور کی. دا اللہ رسولہ حسن جزما حسنات کم شے و سیئات میں زیاد شی. فرمائی بیابا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئی ستای امتی را پاسوا چی صاحب کتاب تینا شروع شی. پیغمبر علیہ السلام با بیاو بکر صدیق سیب تو ہوئی دے با بیا عذر پیش اللہ بو تو ہوئی دا اللہ رسول ترشتی نے او تاویلو ابو بکر فی الجنہ ابو بکر صدیق سے بجنت تزی تارشتیا ویلی دی دے بغیر دے حساب کتاب نہ جنت تزی دے بغیر دے حساب کتاب نہ جنت تزی. داغ شخصیت دے چردہ تربیت قرآن سر شوی. یو روایت کے راغلی دی قیامت شکل قائم شی چاہتا عمل نامہ پا خیل اسبانی ملوشی چاہتا عمل نامہ پا گسل اسبانی ملوشی دا طولو نمخی عمل نامہ پا خیل اس عمر فاروق سیبتا ملوشی لہو شعاون کا شعاع شمس دا مخ نبیدہ سے رنازی لکر دین ورنچ رنازی تفوس بات نوشی ابو بکر صدیق سیب سشا آغا بوئی قد زفت الملائکتو الى الجنہ آغا پرشتو زمان مخ کی جنت ترسولے بغیر دے حساب کتاب نہ جنت تتنے. فرمائی دا شخصیت تربیت دا قرآن سرشو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ تربیت قرآن سرشو. آغا کتاب چستاسو بچو داغی ختم نکڑی دی مولانا ابرار سے باغی تا ختم نکڑی دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام مقدس صحابی رے. فرمائی دریم خلیفہ رے دا تربیت قرآن سر شوے. یوزلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دعوت ورک دا اللہ رسولہ زمار طرف نستا تا دعوت دے. پیغمبر علیہ السلام دا سو ملگر سر را روان شا دا عثمان رضی اللہ عنہ کورتا عثمان سے برست روان دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخ کے روان دے. پیغمبر علیہ السلام توی عثمان منگستا کورتا روانی پکار داو چیتا مخ کے رہبر روان وے ترست روانے وی دا اللہ رسولہ ستا مبارک قدم نظمہ کورتا غسلی کی ستا برکتی قدمون و قیمتی قدمون از ما کورتا غسلی کی گی. دا مشمارل
چې دار یو قدم په بدل کې یو غلام آزاد کم د دې وجه نه د الله رسول رستو روان دغه عثمان رضی الله تعالی عنہ د تربیت دغه قرآن سره شوه او دا روایاتو کې راځي یو ځل د ابوبکر صدیق صاحب دور دی فرمایي قحط راغی تکلیف راغی ابوبکر صدیق صاحب وی ان شاء الله ما خامل بد الله فضل و کرم وشي دا تکلیف به ختم شي د عثمان صاحب قافله را ورسېد خلق تاجران رااله د عثمان صاحب نه سامان مطالبه وکړه چې کم شي تا په 10 روپیا غسه منګ مې نه په 12 باندې واخ هغه وی زمانه خلق د دینه په ګرانه باندې غواړي وی منګ بعد له سشي په 15 باندې واخ هغه وی د دینه زمانه په ګرانه باندې غواړي وی څوک دی په ګرانه چې غواړي څوک دی الله دی فرمایي دغه مال او دولت دغه خوراک او رزقاک اشیاء دا د اهل مدینه د پاره خیرات کړه دا باغی تاسو ملاویږي الله وعده کړی دا من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې نیکی باندې راتلو وکړه هغه تبلس چند زیات ملاوي او والله يضاعف لمن يشاء الله چې چار پاره د چند یو د الله خو خشي دا غي د پاره الله جو د چندای زما الله ما سره وعده کړی دا دا غینا لوی قیمت ما تراکی حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمائی ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب کی ولیدہ دا غینا رس او تمی فرمائل شوی دیر وقت کی چه ما نبی لیدل دیر میاد شوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل زرزن ملاقاتوں کے وہ پروگرام لروانے شرط روانے وی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل مدینہ و دا پارا دا خیرات پروگرام کرنے تمام دا خوراک اشیاء تمام دا ضرورت اشیاء دا غیر پارا خیراتی کری دی اللہ جنت کی آغا سرا د یو حور د کوی دنی پروگرام کړي داغه د نکاح پروگرام د غیل روان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دغه عثمان رضی الله تعالی عنہ تربیت دا قرآن سره شوه حضرت علی کرم الله وجهه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا مدینه العلم وعلی بابها زد علم خاریم او حضرت علی کرم اللہ وجہو داغی دروازہ را فرمائی داغی حضرت علی سے تربیت دا قرآن سر شوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیام علیہ السلام خادمی خاص دے فرمائی دا صاحب العصا صاحب النالین صاحب الوسادہ بھی لکھی چکل و پیام علیہ السلام مجلس تراغے ہم صاحب رضان سرونی وا پیزار بے سنبھال کلا بالخ او تکیا بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکی خود چکل بروان شا پیزار بے اتا برابر کلا ہم صاحب اولور کلا بالخ بے رواغست زان سر بے رواغست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چکل تزمان مجلس ترازی نو عام خلق با اجازت غاڑی و تا عام اجازت ہر وقت تا اجازت دے ددق عبداللہ ابن مسعود سے تربیت قرآن سر شوے کمی او صحابی بسڑی ذکر کئی داغا خلق دے چری دا قرآن عالمان داغا خلق دے چری دا قرآن حافظان داغا خلق دے چری دا قرآن قاریانو او فرمائی قرآن خود لے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قرآن دا سلورو کسانو نیاد کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا دین نیاد کی
قرآن دی صحیح طریقے سره یاد کړي د پیغمبر علیہ السلام صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام توی د قرآن بهترین آیات کم یو دی هغه وی الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول خپويږي صحابه کرام ادب والا خلق فرمائی کما سلام ته معلومه وا جواب به فورا نور کو بیا ته پیغمبر علیہ السلام وی د قرآن بهترین آیات کم یو دی وی دا الله رسول آیت الکرسی لا پیغمبر علیہ السلام ته وی ابو المنذر دا علم دی مبارک تا د قرآن بهترین آیات یاد کړي ری دا علم دی مبارک یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب سے ته وی تا ته قرآن اوروم هغه وی دا الله رسول قرآن خو ما ستاره مبارک خلی نه یاد کړي ته به ما ته څنګه واورې وی ما ته الله ویلی دی ابی ابن کعب سے دا قرآن واورا فرمائی ابی ابن کعب سے وی زمانم دا اللہ دربار کی یاد شو وی آو پجڑاش او یو روایت کے راضی لم یکن الذین کفروا دا سورت بینہ دا پیغمبر علیہ السلام ابی ابن کعب سے تواورا دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام دی دا چا تربیت چه قرآن سر شویر مدینہ منورہ کی دے جنوب طرف تا چکم سوق الحرم دے داغن الان دے عدالتو نری دال تر پیغمبر علیہ السلام نرس چل صحابہ کرام دور راغے ہم دالتا عدالتو نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی ججو فیصلے بدکول چرتا میاش کی چرتا دو میاشتی پس فیصلہ بران پا مخلا فیصلے نوی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبا فیصلے کول یا روایت کے راضی دے باب السلام بانے سرین نوزی دل تدا عباس سے کورو سڑی چن نوزی و برا گوری ڈالتے و سریخ کاری دغه سوری په دې باندې ناوګي لګېدلې هغه وخت کې به خلکو شرګ حلال کا سب حلال کا د کوټې سر ته به سامان غرداو چې کله به باران شنو دا ویني او سګندګي براتلا عمر فاروق سے دور دے وی دا ناوګي ورانه کوي خلکو باندې اوپر اساسي خلکو کپڑے پلیتی ناوګي ورانه عباس سے راغی وی امیر المومنین تا خبری دا ناوگی خو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگولی و تاورانا کرا فرمائی یو روایت کے راضی عمر فاروق سے پخپل ویز بٹی ٹود ریگم یو روایت کے راضی ابی ابن کعب سے جج دے قاضی دے آگوی امیر المومنین بدا سے ٹود ریگی او داغه په شابانی به بل کا صدرګي او دانا وګي به برابر کی دا د پیغمبر السلام مقدس صحابه کرام دي دا الله حکم او دا الله د رسول حکم تډیر زیات محبوب دی د دې تربیت قران سره شوی او دا سلسله دا سره روانه ده موږ د مدرسو کې چې کوم علوم د خپل طالبانو ته بیانو نه یوازې علوم نه بیانو زبردست تربیت دا باقی دغه بچو ته ورکو دغه بچی چې کوم نان دغه ختمونه لري دا چې کله دل تراتن سرتور سر به ټوپۍ کې دې شي په سر نوا نن به ان شاء الله غي ته ټوپۍ په سري نن باغی ته پټکی والی کیږي رومال به ته په سر باندې په سر کولی شي دا غ زبردست تربیت کمی بچیانی چې هغه جنہ کړي آگئی چکلا مدرسے ترازی داغی لپٹا نہیں داغی برقہ نہیں داغی پڑھونے نہیں پداغی مدرسہ کے ہوتا آگئی تا لپٹا پسرش پداغی مدرسہ کے ہوتا برقہ پسرش پداغی مدرسہ کے ہوتا پڑھونے پسرش دا زبردست تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تخود لے
صحابه کرامو بیا خپل شاګردانو ته ښودلې او دا سلسله دغه شان را روانه. موږ د علماء کرام که دې خوا دی او که دې خوا دی دې موږ سره شرګل کې سبق ویلی او موږ او ته د عزت پټکي په سر کړي. دا زبردسته خدمتونه چې روان دي دې جماعتونو کې باقاعده مدرسې روانې دي، ترجمه او تفسیرونه روان دي. دا د دغې برکات دي، د دغې تربیت برکات دي. انشاءالله دا زموږ چې څومره شاګردان دي د دې نه به دې قوم ته خیر رسیږي او شر به نه رسیږي، قوم ته به خیر رسیږي. کوشش کوئ چې د دغې علماو سره تعلق وساتئ، کوشش کوئ چې د دغې حق مدرسو سره خپل نسبت قائم، بچی په هغې کې داخل کړئ، د قرآن عالمان شي، د قرآن حافظان شي، د قرآن ناظر اخوان شي. ما ستاسو د محله کې د باباجي جماعت کې 10 کاله تیر کړي. دا ټول د هغه وخت کې کشرانو، زم کشر وم، اوس مشران دي. هغه مشران چې کوم هغه وخت کې هغوی تقریبا وفات شوي دي، لږ لږ پاتې دي، خو د طالبانو سره به یې مینه وه، د هغوی سره به عقیدت و، د هغوی سره به محبت. دغه تربیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ښودلی دی. د پیغمبر علیه السلام لور مبارک حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها هغې به فرمایل چې زه کله ژوندی ما نو هر څه زما اختیار کې دي، خو چې زه کله وفات شم سړی به اختیاره شي چې د کفن کپړه مې هم څوک ونه ویني، د کفن کپړه مې څوک ونه ویني. د زنانه د لاش د پاسه چې کوم ډولۍ ښودلې کېږي دا د هغې تمنا وه. دا پته ونه لګي چې دا یې سر دی او دا یې خپې دی او دا یې د بدن دا یې سره، دا پته ونه لګي. دا پاکه زندگی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي، نارینهو ته هم او زنانو ته هم. د پیغمبر علیه السلام ازواج مطهرات امهات المؤمنین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین پاکه زندگی تیره کړې وه. حدیث د هغې نه باقاعده نقل دی او موږ ته بیان کړي. حضرت فاطمه الزهرا د پیغمبر علیه السلام لور مبارکه ده، د هغې نه 18 حدیث نقل د زنانو متعلق، د ښځې او خاوند متعلق، د مور او پلار او د بچو متعلق مسئلې باقاعده هغې بیان کړي دي او زموږ کتابونو کې راځي. فرمایي یو ځل حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته پیغمبر علیه السلام ووی بچی میاشت راختلې دا غلی شو. دویم ځل یې ورته ووی بچی میاشت راختلې ده دا غلی شو. دریم ځل یې ورته ووی هغې وی زما باباجي دا میاشت چې کله د اولې او دویمې او درېمې نو عام خلکو ته ګوري، زما زړه نه غواړي چې زما نظر د عامو خلکو سره یو ځای ته راشي، زما زړه نه غواړي. طبیعت باندې حیا غالبه وه، که نه دیوال ته ټول خلک ګوري، یو د یو ځای نه او بل د بل ځای نه اسمان ته ګوري، خو طبیعت باندې حیا غالبه وه. دا مسلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یادې کړي. یو ځل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کره راله بچی څنګه رالی؟ وی زما باباجي حضرت علي صاحب سمې خبرې رالی دا یې خاوند دی، خفه شه رانه بیرته مې په خوله حضرت علي صاحب دا بیبي وه، خو د الله د رسول لور و نو مکمل خیال به ساته، خفه نشي د الله رسول به خفه شي، مکمل خیال به یې ساته. وی بچی خنی چې په خوله دی که دی وخت یې ته مړه وې او ستا خاوند ستا نه خفه وی ما به ستا جنازه نه کوله، د حقونو خیال یې نه دی ساتلی، ما به ستا جنازه نه کوله. دا مسلې به چېرته یادو؟ دا به دغه مدرسو کې یاد، د بنینو مدرسې دي، د بناتو مدرسې دي، دا مسلې به انشاءالله دالته یاد. یو ځل پیغمبر علیه السلام چې کله به د هغې کور ته لاړ
تندې به ول خپل ک او ډېر د مینې محبت اظهار به چې دا به کله د پیغمبر اسلام کور ته رااله پیغمبر اسلام مو ته پاسې لاس به ول لاس کې ورکه مخکې به د خپل لور کې نه ولا رسته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې ناست دا یو ځل رااله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پروت دی بیمار دی سلام یې وکړه پیغمبر اسلام پانه سي اشاره ورته وکړه غوږ یې پې ورښکته غوږ کې ورته سوي او چې سر یې راپورته کړو نو ویې ژړل بیا ورته اشاره وکړه بیا پې غوږ ورښکته کړه بیا یې سر راپورته کړه او ویې خندل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ته فرمایي پیغمبر علیہ السلام تا اول ځل سوي او دویم ځل سوي دا غلی شو بیان یې ونکړه فرمایي چې کله پیغمبر علیہ السلام د دنیا نه لاړ زه د هغې نه بچ کېږم زه به وفات کېږم نو ما وژړل ما وی بابا مې وفات کېږي د مور او پلار ډېر لوی سوری چې کله ژوندي سړي ته پته نه لګي چې کله لاړ شي پته ولګي وی بابا مې وفات کېږي نو مې ژړل دویم ځل یې ما ته وی بچی ژاړم زه به هم د دنیا نه ځم ته به هم د دنیا نه ځې دا تمام انسانان بر دنیا نه دي د ټولو نه مخکې به زما په اهل عیال کې ما پسې تراز نو زه خوشحاله شم ما وی که فراق راغی جداوالی راغی ډېر وخت به نه امام نووي رحم الله فرمایي 6 میاشتې پس دا بیماره شوه او وفات شوه د دنیا نه لاړه هغه مسلې چې د ښځو سره تعلق ساتي دا غي نه منقول دي حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها یو حضرت علی صاحب ته کتلی چې دا یې خاوند دی دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کتلی چې دا یې بابا دی بل چاته نه دی کتلی فرمایي چې کله قیامت قائم شي الله به د جنت فیصله وکړي او د چا لپاره د جهنم فیصله به وکړي چې کله حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها جنت ته روانه شي دا خو خاتون جنت ته الله به اهل محشر ته وایي تاسو بل طرف ته مخ کړئ فاطمه الزهرا رضی الله عنها جنت ته روانه ده تاسو بل طرف ته مخ کړئ دا عزت به موږ ته کله میلاویږي چې کله زموږ نسبت ته دغه قرآن سره کله زموږ نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کله زموږ نسبت د حق علماو سره زه خو د خپل د شیرګل ګردو نواته مکمل دعاګانې کوم د تیر الیکشن کې چې کوم د عقیدت او محبت مظاهره وکړه الله دې د ټولو بچو کې عالمان پیدا کړي د ټولو بچو کې دې الله حافظان پیدا کړي او دغه محلې الله دې په انوارو باندې منوري کړي د قرآن په برکاتو دې الله ښایسته کړي او بختوري کړي چې د خلکو کم د مینې محبت اظهار کړي کم مینه محبت چې د بابا جي سره دغه رنګې د هغې د بچو سره دی دغه رنګې د هغې د ملګرو سره د هغې مینې محبت اظهار کړي انشاءالله دا مینه محبت به موږ جاری او ساری ساتو الله به موږ له دنیا کې عزتونه راکړي الله به موږ پیغمبر علیه السلام څنګه یا خو د اسمان نورو د اسمان نور چې راوخیږي او خلکو ته ګوري هغه د اسمان نورو دومره عزت الله ورکړو یو ځل مکه مکرمه کې موږ بازار ته لاړو ځان له ما تر څه شیزونه اخیست دکان کې یو سړی و ما نه تپوس وکړ ما خو پټکې والی د کوم ځای موږ د پاکستان کې د کوم ځای موږ وی صبح سرحدي
سبا سرحد کې رقم دی د شیرګل بابا جی پیژنې ما وی دا خو زما استاد دی مدرسه کې زما مدرس یم او لس کاله مې د هغې جماعت کې تیر کړي یا زبردست شیشې راواغسته ما ته وی تر بابا جی شاګرد او د بابا جی د مدرسې مدرسې شیشې مال راکړل نور ملګري ته وی تاسو به نه خفه کېږي دا د بابا جی شاګرد بابا جی خو د اسمان نورو انشاءالله څنګه چې الله دنیا کې عزت ورکړو دغه شان عزت دغه بچو له ورکړ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم سی مودارنګ دا کشران هغې له الله دا عزت ورکړی دا عزت به الله قیامت کې ورکوي انشاءالله الله دې وکړي چې موږ هغې سره جنت کې ملګري شو نو کوشش به کوئ چې دغه شان موږ د قرآن سره نسبت او دا زموږ چې